الله الرحمن الرحیم. نننی حدیث هغه پورا زمونږ د نن سبانه زمانه مبارکي سوتر په سوتر پله په بله بالکل برابر حدیث دی. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيص الروم على وال من عترة. روم والا با عهد شکنیو کی زما د نسل او زما د خاندان یو کسره دا سه کس یوات او اسمه اسمي چې دا غنوم به زما د نوم پشان دي. فيقتتلون بمكان دی واپس یو بل سره جنگو کی يقال له اعماق. دي تسويه اعماق نن سوا چې کوم اعماق ته نه شام کې کوم زیر اعماق دابق او اعماق مشهور زیر مشهور واقعات پکې شو مشهور جنگونه پکې شو. فيقتتلون روم او مسلمانان واپس کې قتال کی. فيقتل من المسلمين الثلث. المسلمانان نبا يو ثلث غمرشي او نحو ذلك يا دي عمره او نحو ذلك يا ده ایک تہائی عمره یو درې مې سبا هغه چې کوم دینو. ثم يقتتلون اليوم الاخر. بیا به یو بل رزمان دی یو بل مقامان یو بیا پس کې قتال کی. فيقتل من المسلمين نحو ذلك. بیا به چې کوم دینو دومره مسلمانان مړ شي. ثم يقتتلون الثالث. بیا به درېمه پیرا بیا به چې کوم دینو جنگ شي. فيكرون اهل الروم فلا يزالون حتى يفتتحون. نو تر دې چې مسلمانان با رومیانو باندې دوباره بیا حمله وکړي. يكرون حمله وکړي مسلمانان اهل الروم رومیانو باندې. فلا يزالون نو جنگ رواني حتى يفتحون القسطنطينية. مسلمانان رواني روم مخکې مسلمانانو پسې تر دې چې قسطنطنیه یعنی یورپ دا پته شو. فبينما هم يقتسمون فيها بالاطراس. په دې وخت کې چې مسلمانان با د خپل ډالونو هغه چابړو کې ډالونو له چابړو جوړوي باغې کې چې کم دینو غنیمت تقسیمي. اذ اتاهم صارخ نيو چغوهم چې با چغو وخي ان الدجال قد خلفكم في زراريكم. تاسو شاته بچو کې دجال راوته دي جهاد پرې راځي دجال مقابله. عن أبي أمامة مرفوعا قال ستكون بينكم وبين الروم 4 هدن. ستاسو او د روم په مابین کې به څلور پیری جنگ بندي وي. هدن جنگ بندي. ستاسو د روم په مابین کې به څلور پیری صلح مصالحات جنگ بندي وي. يوم الرابعة على يد رجل من آل هارون. او پسلورم زل بچی کم دی داروغا دا دا آل هارون سپا بلاس باندی. يدوم 7 سنين او دا باوکالی. قیل یا رسول الله من امام الناس یومئذ. پدغه وقت کې با امام سوکی مسلمانانو مشر سوکی. قال من ولدي ابن 40 سنه. زما د نسل نبوي زما د اولاد نبوي او د سلويخ عمر وي. تو قالو سلويخ مطلب دا چې کریکټ سلويخ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 دا سلويخ ته په دهایي کې. كأن وجهه كوكب دري وإذا أغمق چمکدار ستوري پشانتی. في خده الأيمن خال أسود. او بخي مخ باندې به هغه چې کم دینو یو ورو کې شان دي تور خالي. عليه عبايتان قطوانيتان. او پاغه دو صادري قطواني یو زید دا غزه چې کم دینو دو صادري وي. كأنه من رجال بني إسرائيل. او دې بدازي لکه بني اسرائيل د کس یعنی بني اسرائیل بشان بھئی مطلب چیت پئی ډیر دنګ بنی او غټ پئی ډیر نری بنی یعنی مضبوط پئی. يملك 10 سنين او لس کاله بدی بچای کوي. يستخرج الكنوز دی و خزانه روباسي ويفتح مدائن الشرك. او د شرک چې څومره خارونه دي هغه به کوم فتح کوي هغه به ختموي.
عن عوف بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرالم اربع هدن شاد حدیث کې اربع هدن سلور پیری بس روغی لکه اول مسلمانانو انګریزانو سره مرګري شو او د روس خلاف جنگ بیا مسلمانان مرګري شو دغه سره عیسایانو سره یورپ سره او د ایران خلاف جنگ کو بیا ټول یو ځای شو صدام خلاف جنگ کو اوس ټول یو ځای شو داعش سلور پیری نو عن عوف بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك في نبی کریم صلی الله علیه وسلم العالم تبوک په جنگ کې وهو في قبه من ادم نبی علیہ السلام دو سرمنی په یو خیمه کې ناستو فقال اعدد ستا وخبري وشماره شپږ خبري وشماره بین یدی الساعه د قیامت د مخکې شپږ خبري وشماره بس دا شپږ وشین قیامت موتي زما وفات ثم فتح بيت المقدس ده بيت المقدس هغه فتح عمر رضی الله زمانه کې هغه شوی دا ثم موتانی بیا با وبا راشي موتان یعنی عام وبا به د مرګ به یاخذ فیکم او تاسو کې بخلق مری كقعاس الغنم لکه څنګه چې په چیرو باندې بیماری راشي او دلادر بس چیلې چې کوم دین هغه پریوز هم مړ کیږي ثم استفاضه المال او تر دې چې مال بل او ثم بیا بل علامت سره چې مال به زیات شي استفاضه المال مال به زیات شي حتى يعطي الرجل تر دې چې یو کس له بچ کم دینو یعنی مزدوری به ته ملوشي مزدوری به خلک ورکی 100 دینار سل دینار دروازه فيظل ساخطا فدي بمخطي مزدوران من خير سبب خيالي بنا خطي ثم فتنه بیا به داسې فتنه راشي چې لا يبقى بيت من العرب لكن انسبا زمانه کې عربو کې کم یو کور داسې چې فتنه نه بچتي الا دخلت ثم هدنه تكون بينكم وبين بني اسفل تاسو او پس جړو خلکو کې یعنی چې جړ د وخت چې کمی کنه نه یعنی ګولډن وخت چې کم یعنی انګریزان تاسو په انګریزانو مینس کې بعد یا چې کم دینو روغي فيغدرون غیبه تاسو سره غدروا لکه مسلمانانو باندې را لکه افغانستان باندې حمله اول خمس افغانستان خپ په شریک باندې فتح کو او دوباره په بیا حمله وکړه غدر یو روس نه پتا کو بخپل بیا حمله فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 دي براشي استاسو خلاف اتیا جندو نیټو کې څومره ملګرو نیټو نه نیټو ټول راغلیو او پرونی اوس غلول لګا پرونی وی کنه میرا بس سېنات کې امریکای سېنات کې شکست تسلیم هر جنډې د لاندې با 12 خلک د هر جنډې د لاندې با عن ذي مخبر هو ابن اخي النجاشي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاشي چې کوم مصر بادشاہ او باغ د حبشي بادشاہ او باغ زمانه کې نو دا هغه وارو نو ذي مخبر نو قال اغوي چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ستصالحون الروم صلحا امنا تاسو روم سره صلح کوي دا صلح چې امن والے وي تاسو به غیبه سنوي غیبه تاسو سنوي فتغزون انتم وهم تاسو وغيب جنگ کوي عدوا من ورائكم یو بل دشمن خلاف دا بل دشمن څوک بنور حدیثو کې راغلي دي چې یعنی یو حدیث کې چې خوز او کرمان په خلاف پتا ځي کرمان تاسو یعنی خوز او کرمان دا چې کوم دینو روس نسل ته وي روسي نسل ته خوز او کرمان نو دا غي خلاف مسلمانانو اتحاد کو او سره جنگو فتنصرون وتغنمون تاسو ته فتح وشي او تاسو به غنیمت وصول کی څومره غنیمت د روس نه راغله دلته څومره ادنانه څومره ماشینان او ټوپک څومره ارزانه حتى تنزلوا بمرج ذي طلول تاسو په یو داسې ځای کې یعنی دوانه لخکری هغه په یو داسې ځای کې راشه چې پاغي کې با مرج داسې ځای وي چې اوچت وي ذي طلول او یعنی اوچت ځای وي او سرسبز وي دا کدیرال او چې کوم دنو خپل چې کوم خفاش هغه هلیکاپټر دی او غیر واستي بوش او هغه فتح اعلان چې صلیب وګټله فيرفع رجل من اهل النصرانيه سليم
صلیب نصرانیان کې وکړه هغه صلیب اوچت کی صلیب اوچت کو بوش اوچت هغه چې موږ وګټل فیقول غلب الصلیب په دا ټیم کې چې موږ خپل د غیروړي خپل یعنی سوی ودا اړې هغه چې کوم دینو الدا غکړي نو بیا دا ټیم کې اسامه او دا نور غټ علماء او هغه دا چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب چې يهوديان او عیسایان هغه د جزيره العرب نو شړې دې خلاف کوم دینو خلک هغه جیل تکړه او اسامه دغه نو تختیدو هغه ته سودان ته او د سودان نه بیا رالو افغانستان ته په 1995 کې کلینټن حکومت دلته په بمباري وکړه میسایل په فایر کړ خو هغه بچ او بیا چې کوم دینو دی بیا هم مسلمانان غوسو نو په مختلفو ځایونو کې فیغضب رجل من المسلمین او اسامه ذکر په حدیث کې مسلمانان یو کس په چې کوم دینو غوسه شي فیدقه مدبکی فیدقه مېده به کې زموږ په کې دا کوسین دا غي نه چې هغه مخکنه دا ورلد سنټر پلانینګ جوړ کړی دی زموږ د فیدقه مسلمانان به سکی مېده به کې مېده کړل کنه په تنزانیا کې او په کینیا کې او په چې کوم دینو په ورلد سنټر کې مېده کړل فعند ذلك په دغه ټیم کې تقدروغه خوشي وکنه روس خلاف فروغ شو اتحاد خو کنه تقدرو روم بچ کم دینو غدر کی او حمله وکړه افغانستان وتجمع للملحمه او ملحمه د پاره د عالمي جنگ د پاره خلک عالمي جنگ شروع عالمي جنگ ته پوج خبره مصباح نو اوس